السلام علیکم ملګرو. نن په اسلام آباد کې اسلام آباد های کورټ کې توشخانه کیس حواله سره نوی اپډیټ راغلی. نن د ایمن خان یو ځل بیا توشخانه کیس کې اسلام آباد های کورټ کې تاریخ پرونه په سپریم کورټ کې وننه په اسلام آباد های کورټ کې تاریخ چې هغه کې نوی اپډیټ راغلی دي چې ما به تاسو سره شریک کوم. د ویډیو کتلو زیاته مننه، خو ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. اسلام آباد های کورټ کې نن توشخانه کیس کې جج همایون دلاور ډیر بری طرح پساو شو. تاسو د معلومه وي چې جج همایون دلاور د فیسبوک پروفایل نه څه تصویران شریک شوي د پی ټی آی حواله سره چې په هغه باندې د پی ټی آی چې کوم وکیل دی ایمن خان چې کوم وکیل دی هغه په اعتراضات کړو. اوس هغه پوسټونه ډیلیټ شوي هم دي، خو هغه کې هغه جج چې کوم دی هغه بری طرح پساو شوی. څنګه پساو شوی په هغه باندې خبره کوو. نن اسلام آباد های کورټ کې توشخانه کیس څنګه شروع شو نو پرون چې سپریم کورټ کې د ایمن خان کوم ټرایل شوی کومه پیسې شوی و نو د هغه حواله سره یو نوې حکمنامه راغله. په هغه حکمنامه کې لیکلي چې دا سماعت مطلب های کورټ کې چې کوم سماعت نن کېدو دا سماعت اخیری نه دی. راتلونکي سماعت کې د شي بینچ چې کوم دی تبدیل کړل شي. بینچ مطلب دا په های کورټ کې یو بینچ جوړیږي چې په هغه باندې مختلف ججز وي چې هغه د فیصله کوي. دا کیس فیصله چې کوم دی هغه ججز چې کوم وي کوي 3 رکنی بینچ یا 15 رکنی بینچ. 15 رکنی بینچ مطلب دا چې 15 ججز په هغه بینچ باندې وي. 15 ججز دا کیس فیصله کوي. 3 رکنی بینچ مطلب 3 ججز چې کوم وي دا کیس فیصله کوي. جی اوس دا هم یو غټ خبر ده چې سپریم کورټ وایي چې راتلونکي سماعت نوې بینچ هم اوریدې شي. مطلب سپریم کورټ کې چې کوم راتلونکي سماعت ته هغه نوې بینچ هم اوریدې شي. بینچ اصل کې د ججز بینچ چې په هغه کې چې هغه کیس اوري او بیا د هغه کیس فیصله سناوي. جی مطلب د خبرې دا چې نن کم سماعت په های کورټ کې نو چرې د دې فیصله د ایمن خان خلاف راځي نو ایمن خان سپریم کورټ کې بیا دغه فیصله چیلنج کول هم شي. اوس راځو نن اسلام آباد های کورټ کې چې کوم پیښ شو او کوم دغه حواله سره نوی اپډیټ راغلی په هغه باندې خبره کوو. د ایمن خان وکیل خواجه حارث په توشخانه کیس کې د جج همایون دلاور د فیسبوک پوسټونو تذکره وکړه. بل اف ای چې کله د فیسبوک د پوسټونو د تذکره مخکې هم د ایمن خان وکیل کړي و چې د ججز لنو په کار چې د پوسټونو کول بیا هغه پوسټ ډیلیټ شوی هم نو بیا اف ای دغه انویسټیګیشن کول نو اف ای چې کوم ریپورت جاری کړي نو هغه کې لیکل شوی چې هغه پوسټونه ډیلیټ شوی دي او دغه لینک یو آر ال اوس موږ نشو حاصلوله. نو د چیف جسټس عمر فاروق وی چې جذباتو کې مرزه روزانه یو کیس بار اوریدل کومه جایز خبره ده. مطلب توشخانه کیس چې کوم د تاسو لپاره پرون ویډیو کې ما هم ویلو چې توشخانه کیس واحد داسې کیس ته چې د سنوي هفته کې درې څلور ورځې خامخا کیږي. ایمن خان خامخا هفته کې 2-3 ورځې های کورټ یا سپریم کورټ کې په دا کیس کې پیش کیږي. بل اف ای چې کوم دغه حواله سره دغه پوسټونو حواله سره کوم ریپورت جاری کړي او هغه کې اف ای دوه خبرې کړي. لومړی خبردار چې کوم سکرین شاټس د عمران خان وکیل پیش کړي نو جج همایون دلاور پوسټونه ملاو شوی نو دغه لینک نشي معلومې دي. لکه موږ د جج همایون اف ای والوي چې موږ د جج همایون پروفایل سرچ کو خو پاره کې پوسټونه نشته. چې پوسټونه نشته نو مطلب دا چې موږ دغه لینک هم نشو حاصلوله. پوسټونه ډیلیټ شوی دي. دویم اف ای ریپورت مطابق د جج صاحب پروفایل چک کو خو موږ لا سملو نشو. جج صاحب پروفایل مونږه باریکۍ سره چک کو خو هغه پوسټونه مونږه ملاو نشو. نو دې حواله سره خو ګوره چې کوم پوسټونه د فیسبوک ډیلیټ شي لکه زما د فیسبوک پروفایل یا د ما د فیسبوک پیج دی چې دا زه ډیلیټ کوم هم د دې چې پوسټ زه ډیلیټ کوم د دې ډیټا هم فیسبوک والا سره پرته نو بیا افیشلی لکه اوس اف ای زموږ د ملک یو غټ ډپارټمنټ ته یا زموږ د ملک سایبر کرائم ډپارټمنټ شو نو چې کله سایبر کرائم ډپارټمنټ د طرف چې کله فیسبوک ډپارټمنټ ته میسج شي نو ډیر زر ریپلای ورکړي. نو کچره اف ای داسې وغوښتل چې لکه هغه له ایمیل کو فیسبوک له ایمیل یا فیسبوک هیلپ سنټر سره رابطه وکړي چې دغه رنګ دا پروفایل دی او ردی د پوسټونه کم ډیلیټ شوی دی هغه موږ له سکرین شاټ راکړي یا دغه لینکس راکړي یا کم پوسټونه ډیلیټ شوی دي نو هغه فیسبوک ورکول شي. دا دومره غټه خبره نه ده. نو اوس چې کم په دې ورته خواجه آصف وی چې جج توشخانه کیس کې ډیر زیات تیزی کوي او موږ ته اړو سره ټایم نه راکړي چې موږ تیاری کړو. د ایمن خان وکیل چې کوم خواجه آصف هغه نن جج صاحب لوي چې په توشخانه کیس کې چې کوم جج همایون دلاور دغه په ډیره زیاته تیزی کوي او ډیر زر دغه فیصله سناوي خو موږ له ټایم نه راکړي. نو بل نن چې کوم جج عمر فاروق ورته وي چې تاسو خیر د ریلیکس شي اس خبره نه بیا پکې راچې وقفه راغه نو تاسو چې مې اوس کوي او فیصله چې د دې کیس کېږي بر قانون مطابق کیږي. انډیویډوالي نه زه فیصله کول شم خپل پرسنل فیصله زه نشم کولای جج ولوي نه بل جج خپل پرسنل فیصله کوي. جج چې کوم دیغه بر پاکستان قانون ګوري د پاکستان آئین به ګوري د قانون مطابق جج فیصله کوي. هغه دا نشي کولای چې لکه یو کسر داغه نه لګي شي نو بر هغه خلاف فیصله کوي. جج به قانون ګوري، جج به گوايان ګوري، جج به کیس ګوري، هغه نه پس چې جج کوم دی فیصله وکړي. نو تر اوسه پروډا اپډیټ سو خروستو چې کوم اپډیټس راځي به ور سره هم په ویډیو کې شریک کوم. ځکه دا کیس چې کوم دی تر اوسه پورې غرمه پورې دا کوم اپډیټ راغلی و مې تاسو سره شریک کړم. ما خامہ پورې چې کوم اپډیټ راشي به سره ان شاء الله نیکسټ ویډیو کې شریک کوم. د ویډیو کتلو زیاته مننه. ویډیو مخکې
ملګرو سره شریک کړئ. جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ، پیج هم لایک کړئ. والسلام.